بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد الحدیث جامعہ تعلیم القرآن مفتی حضرت مولانا شفیع الله صاحب ډېر وخت موږ دا اراده وه چې دې سره کینو، خو دا د الله رب العزت خصوصي فضل و کرم و چې موږ دې پسې دیر ته تلو. الله رب العزت پنځپیر ته راویستل. خو د دې زه شکریه ادا کوم، مننه کوم چې ما لې وخت راکړو، اگر چې ګرمي هم ډېره ده. بهرحال زه دې بیا شکریه ادا کوم. مولانا صاحب خبره شروع کول نه مخکې ستاسو تعارف اورول غواړو. ستاسو پوره نوم څه دی؟ شفیع الله ولد ګلزاده. په وړوکوالي کې تاسو ته والدین استادان څه نوم واغستو؟ یاره په مدرسه کې خو همدغه شفیع الله دی. په دې کورونو کې ستاسو خیال دی چې د یو محبت یو لقب وي، نو زموږ په کورنۍ کې زه په کوکۍ باندې چې دی نو خپل چې خویندې وروڼه او هغوی په دې باندې یادوي کوکۍ. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زما په دې شناختی کارت کې خو 1978 لیکلی دی او داسې لږ بګ به یا یو کال نیم دې نه مخکې هم کیدی شي کارت کې داسې دی. ستاسو خاندان قبیله؟ زموږ خاندان روغاني قوم دی. په دې روغاني کې بیا خپل داسې څه شاخونه دي، نو زموږ هغې ته پکې محمود خیل وایي، هسې په محمود خیل. او بیا په محمود خیل کې دننه څه نور هم داسې واړه واړه خیلونه دي، موږ ته پکې پی خیل وایي. په محمود خیل کې خو غټ قوم روغاني دی. سکونت دې وخت کې کم ځای دی؟ زه خپل آبایي کلی زموږ د ذلدیر بالا کې د غواړی نه چې د ګس لاس طرف ته روغانو دره ده، خپل آبایي کلی سمی دی. او بیا چې ډېر وخت په دې خال کې پاتې شوی یم. اوس فلحال چې زموږ کډه ده که نه ماشومان اوسېږي او زه حاضرېږم هلته، نو دا په پېښور کبابیان ورسک روډ باندې گلی نمبر 1 کې فلحال چې دی رهایش پذیر یم. سبب څه دی تاسو هلته راغلي؟ دلته کې څه داسې څه تعلیمي سیستم دی چې دا سیستم موږ سره دیر کې نشته. لکه مثلا مدرسه عایشه چې دی د دې یو برانچ پېښور کې دی، یو کراچۍ کې دی، یو اسټرالیا کې دی. زموږ څه ماشومان هغې کې سبق وایي، هغه ډېر عمده نظام دی. او څه ماشومان زموږ په اقرا روضة الاطفال ټرست کې دي، او څه په اقرا حدیقة الاطفال اکیډمۍ کې دي. نو د تعلیم او تربیت په حوالې څه فلحال دلته یو کېدای شي واپس هم شپ شو. ماشومان تعداد څومره ستاسو؟ زما 9 بچي دي، 15 جینکۍ دي او 4 هلکان دي. څه مصروفیت دي؟ دا تقریبا ټول په دغه کې مشغول دي، دیني علومو کې بس فلحال. وړوکی یو چې دی نو هغه لاندې تللی مدرسې ته، او نو ټول په دیني مدارسو کې تعلیم حاصله. خپل بچپن کوم دی تیر کړی؟ بچپن خو څه په زموږ په خپل آبایي کلي کې په خپل سمی روغانو دره کې، او بیا داسې د بچپن نه موږ طالب علمۍ ته راوتي وو د خال مدرسې ته، چې واړه راغلي وو مدرسې ته ناظره. او دغه وخت نه چې دی نو دا زموږ د ماما مدرسه وه، نو لکه موږ به د هغوی په کور کې به یو قسم له پاتې کېدو. سکول تعلیم څومره کړی؟ سکول تعلیم هم باقاعده خو پکې سکول ته نه وتلي، مدرسې د تعلیم حاصلولو سره سره بیا د دې دغه پېښور د یونیورسټۍ نه مو هغه دغه ام اے اسلامیات او دغه ډګري اخیستې وه، ام اے اسلامیات او ام اے عربي. دیني تعلیم څومره دی؟ دیني تعلیم دور حدیث او لکه دا دیني شعبې تقریبا ټول مو ویلي، حفظ او تجوید او دور حدیث او تخصص او دا ټول شعبات. کومو مدرسو کوم سبقونه ویلي؟ دارالعلوم تعلیم قرآن خال دیر دا اوس چې پکې زه مدرس یم دی کې، جامعه ربانیه قصبه کالونی کراچی منگوپیر روډ، او جامعه دارالعلوم کراچی، او جامعه العلوم الاسلامیه علامه بنوري ټاون هغه ځای نه فراغت شوی دی، او جامعه اسلامیه کلیفټن دی کې مو باقاعده د تخصص پورې د دیني علوم د درس نظامي ویلی دی. او د دې سره د دوره تفسیر چې دی نو هغه مو د شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمت الله علیه نو اټک کې بیا لږ پاتې شو، شاپور شیخ نه مو کړو، دلته پنجپیر کې ماشاءالله ځایونه کې پاتې شو. سنې فراغت خو تاسو کوم کال کې کړی؟ سن 1997-98 کې دوره حدیث شو. استادان خو به ډېر داسې قابل قدر استاد څه یادوئ؟ د دوره حدیث استادان ټول ماشاءالله ډېر، لکه مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمت الله علیه، مولانا حبیب الله مختار صاحب رحمت الله علیه، مولانا یوسف لدھیانوی شهید رحمت الله علیه، مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب، انور بدخشانی صاحب، ټول ډېر ښه علما وو. یو هغې کې ژوندی دی مولانا محمد زیب صاحب، نور ټول وفات دي. پنجپیر کې خو تاسو قرآن ویلی دی، مولانا صاحب نه څوک دورې م کړي دي؟ دلته مو دورې تفسیر یو ځل کړل شیخ صاحب سره 1994 که 95 هغه وخت کې غالبا. قائد محترم نے قرآن علاوه نور کتابونه ویلي؟
د دې نه مو اصول سنت مو مخکې شیخ صاحب پړاوه هو د ماسخوتن نه مانځه نه پس هغه به هم ترې وایه او دوره تفسیر بس. ستاسو خو به شاګردان هم ډېر دي داسې قابل قدر شاګردان خو زمونږ ډېر ماشاءالله زمونږ سره خال کې چې مدرسین دي جو مولانا عبید الله صاحب مفتی رفیع الرحمن صاحب مولانا ابراهیم حسین صاحب دي جو ډېر ښه قابلان دي د ثوابۍ په طرف باندې مفتی طیلا صاحب دلته ښه مدرس دی او ډېر دا پاتې شوي دي ډېر ملګري دي ماشاءالله. طالب علمۍ کې څه ملګري څوک خو په طالب علمۍ کې خو څه د خال د مدرسې جو دا قاري نصیب الله صاحب دی موږ داسې هم عصر او څه بیا د کراچۍ چې دی نو اکثر طلبا داسې ربط خو ډېر نه ساتي خو بهرحال زیات چې دی نو موږ سره د دې مدرسې چې کومه ابتدایي زموږ دور هغه وخت ملګرو سره تعارف زیات پاتې شوی دی او کراچۍ ملګرو سره ډېر وابستګي نه ده پاتې. تدریسي خدمات سري نو دارالعلوم تعلیم قرآن خال کې د 1999 د اواخرو نو مدرس هم تر اوسه پورې ډېره زمانه وشوه تقریبا دا قمري حساب سره دا شپږشتم کال دی چې زه پړهایي کوم 26 سال وشو. نو دا دورې حدیث نه علاوه د موقوف علیه کې څه پړهایي ده او سادسه کې ده رابعه کې او تخصص والو ته پړهایي ده او د رئیجه تکمیله کې مختلف کتابونه دي. قرآن کریم درس کوئ؟ قرآن کریم درس چې دی نو هغه مخکې مې هم پړاو کړی دی اوس کوم طلباو ته درس کوم. مدرسې کې څه ترتیب روان دی؟ مدرسې ترتیب خو زموږ ډېر مشهوره جامعه ده د هغې ټول ترتیب خلکو ته معلوم دی بس حفظ نواله دورې حدیث پورې ټول سره د تخصص نه ډېر ښه نظام دی او مشهوره جامعه. محله تعلق څنګه دی؟ ښه دی الحمدلله. محلې والا د مدارسو خال خلکو مجموعي د مدرسو سره ښه دغه ساتي ځکه خو دومره ډېر طلبا هلته پاتې کېږي ماشاءالله. نو اهم کار پکې دا دی چې خلکو طلباو سره ډېره مینه ده علماو سره ځکه دومره غټ تعداد دی 1200 نه بره تعداد دی. دا اداره وحدت سره الحاق کړی او دا وحدت سره ملحق ډېر علما ډېر کسان داسې مدارس شته چې هغوی وحدت سره الحاق نه دی کړی دا څه وجه کېدای شي؟ نو نشو ویلی په دې کې اشاعت د مدارسو له خو په کار ده چې الحاق وکړي ځکه چې داسې یو قوت به د اشاعت خپل ظاهر شو د وحدت خپل او کېدای شي چې هغوی دا خیال کړی چې دا نور بورډونه د مخکې نه ورسره روان دي او د هغو په ذهن کې د هغو معیار ښه یا داسې یو خبره پکې بله هم څوک خفه نه شي خو بعضې خلک داسې به د کراچۍ په طرف باندې داسې هغه وفاق والو له چانده لږه ښه ورکوي په نسبت داسې د دې وحدت والو نو کېدای شي دا هم پکې ملحوظ دي مدارسو خپل مجبورتیاګانې. تاسو تجویز مشوره شته چې وحدت ترقي وکړي؟ یاره دا مشوره خو ډېره اوږده ده دا رئیس بابا قصه به ترې جوړه شي هغه بیا د وحدت پالو سره لږ کېناستل غواړي څه امور داسې دي چې هغې کې بیا څه کمې بیشي که نه چې هغه سړي حل کولی شي. نو چې اوس خطیب صاحب یو خبره وکړه که نه هغه ډېره ښکلې وه چې دا اسلام ولې په پاکستان کې رانغی تاسو بیان واورېده چې دا اوس د لامر خبره کوله چې کوم په دې کې د ترقۍ غټ راز دا دی که نه چې څوک په کوم سیسټم باندې ښه پوهېږي چې ذمهواري په هغه ور واچولی شي چې هغه کوم کار ښه کولی شي هغې ته وویلی شي چې ته دا کوه داسې نه چې یو غیر ذمهوار کس په یو سیسټم باندې څوک نه پوهېږي هغې ته حواله شي نو بیا به مخامخه به پکې مسله راځي. جماعت سره ستاسو وابستګي د کوم وخت نه ده؟ یاره موږ خو پیدا شوي په جومات کې یو ابی هم پنج پیری دی او دادا هم پنج پیری دی. مرکز سره ستاسو ربط تعاون څنګه روان دی؟ د دې پنجپیر مرکز سره ډېر ښه الحمدلله زموږ په ورځ ضلع او موږ خو دلته چې څه وخت را نه شو نو زړه مو داسې کړي مړي کېږي حاضرېږو شیخ صاحب هم شفقت کوي چې راشو نو هغه پېژني او ډېر محبت اظهار کوي. تاسو د تحصیل خال امیر یې خال جماعتي شورا څنګه کېږي؟ جماعتي شورا خو زموږ ډېره ښکلې ده او زه به دې ملګرو ته یو پیغام ورکړم زموږ دا شورا ډېره ښکلې په دې ده چې موږ پکې چانده نه کوو چې چانده پکې بیا د خلکو زړه داسې دغ کېږي موږ په خپل طرف نه چیس کوو چې کله ضرورت بیا ورته وایو او نور داسې چاندې ماندې پکې نه کوو ښه اهمې خبرې کوو او هغه ورته وړاندې کوو ملګري ځان سره اخلي ښه خوشحاله راځي. څه ملګري به داسې سستي به کوي شورا ته به نه راځي تاسو څه تنبیه ورکوئ؟ یاره اکثر خو سره ربط ساتو کله کله داسې د هغو په ځای کې لسې د هغو علاقایي شورا راوغواړو بیا موږ لاړ شو او داسې په تلطف او محبت باندې په قصه قطاره کې ورته خبرې وکړو چاته به کې لږ داسې ترخه ووایو چاته به خوږه ووایو د خلکو پورې فرق یې که نه نو برابرېږي ملګري دا ټول یو شانتې نه وي خامخا دې ګوتو کې خامخا فرق شته دی. موجوده زمانه کې ډېر علما د قرآن کریم درسونه کوي ستاسو په خیال بهترین درس د چا دی؟ یاره د هر درس که تاسو خیال کړی دا فتاوی نه
یو فتاوه چې کنه هغه د بل داسې متبادل نشي جوړېدلی، هر یو خپل خپل خصوصیت یې. لکه اوس د انقلاب په حوالې سره چې په انسان کې درس انقلاب راشو د قرآن فهم، نو ایک نمبر درس چې دی هغه د پنځپیر درس دی. او د دې اصل وجه دا ده چې په دې باندې یو روغه صدۍ تېره شو د درس، د هغو قربانو خپل برکات او انوارات چې دی هغه ضایع کېږي نه. او نور د هر درس خپل خصوصیت دی. لکه زه به داسې ووایم چې داسې جذبه پیدا کوونکی درس د پنځپیر درس دی، داسې تحقیق او د فتنو پیژاندلو دپاره بیا زموږ د خال شیخ صاحب درس نه دی، د علماو د منتهي طلباو دپاره به زه ووایم چې هغه ډېر مفید دی. نور د هر ګل خپل چې دی نو رنګ دی خپله خوشبويي ده، د هغې باره کې به څوک څه ووایي. ستاسو تقریبا 26 سال وشو، بهترین طالب علم ستاسو په خیال څوک کېدی شي؟ بهترین طالب علم به چې څوک مجاهده او مشقت برداشت کولی شي کنه، هغه بیا ډېر کار کولی شي. لکه مخکې داسې وویل کنه چې څومره یعنی مشقت او مجاهده کم طالب علم برداشت کولی شي، داسې نازک پازک نه وي نو هغه بیا ښه د دین کار کولی شي. او که څوک داسې شکدی غوني نو ویل هغه نه تپوس کړی چې سلم هم کم ځای ته رسولی، ویل کتاب طهارت هم ختم کړی دی، نو بیا اثبات لالی جوړېږي. د عقیدې مخالف چې تاسو سره ملاقات وکړي، ستاسو هغوی سره رویه څنګه وي؟ یاره په حقیقت کې اړو څوک موږ مخالف داسې ګڼو نه، خو چې چا سره میلاو شو که نه، که څه شکوک شبهات د هغه ازاله سړی وکړي او په تلطف او محبت ورسره میلاو شي، نو زه خو یم چې څوک باړو مخالف پاتې هم نشي رانږدې به شي، په غلط فهمۍ کې به پروت وي. غلطي اصلاح څنګه کوئ؟ د غلطۍ اصلاح دپاره به زه ملګرو ته یو پیغام وایم چې دې تبلیغ کې به د وخت لګولو سره هم ډېره غټه فایده کېږي. په دې کې بیا سړي ته دا ډنګ او سلیقه مې زده کېږي چې یاره ته به د خلکو څنګه اصلاح کې خبر به په کم انداز کې کې اجتماعي انفرادي او لیکه پړه سړي سره به څنګه خبرې کې، انپړ سره به څنګه، سخت سره نرم سره، نو هغه به دا دی چې وخت سره بس الله پاک داسې یو القا او الهام کوي د الله پاک د طرف نه. تاسو طبیعت خو ماشاءالله داسې یخ مزاج دی، په کومه خبره ډېره غوسه راځي؟ نه زمونږ طبیعت چېرته یخ مزاج د خوارشي د روغانو تپوس وکړه د خلکو نه، هغه خو سم هغه ناست دی که نه د مرچکي په سټه سواری او دغه د په ډېرو خبرو باندې چې دی نو غوسه راځي. خو زیات چې دا غوسه په دې خبره باندې راځي چې یاره یو سړی د یو منصب اهل نه یو په هغه کې پیش کېږي، مخکې کېږي، نو هغه سړي ته بیا چې دی نو کار راولي. یو کس ویل د شاعرانو یو مقابله وه، ویل یو کس شاعر نه و او ویل ځان یې ډېر مخکې کاوه. ویل ما ورته ویل چېرې ته شاعر نه یې؟ ویل چې ولې نه، زه داسې ماهر یم پلانډینګ. ویل ما ورته ویل چې تا څه کتاب کتلی؟ ویل چې دا یوسف خان شیربانو قصه مې ویل ټوله سم په یاده کړل. ویل ما ویل چې په هغې کې په یو ځای کې لیکل دي چې شیربانو شلېدلې کټ کې پرېوتله، داسې یو فقره ده، نو دا راته ووایه چې دا شیربانو شلېدل و که دا کټ شلېدلی و؟ ویل سړی اک بک پاتې شو. ویل غلی چې کوم منصب څوک اهل نه یو ځان ورته پیش کوي، سړی له ډېر کار راولي دي. مولانا صاحب ستاسو باره کې موږ ډېرې ناشنا خبرې اورېدې، ملاقات خو نه شو. تاسو دا دومره واقعیات فی البدیهه څنګه وایي؟ تاسو آیا د دې مطالعه کوئ یا درته چاپولي دي یا څه کتاب لولئ؟ نه مطالعه خو نه کوو، بس یو کس خبره کړي بل بیا داسې مقتضا حال په مطابق څوک یو کار وکړي چې هغه قصه سړي ته په خپله رایاد شي، یا یو کار وکړي یا یو تپوس وکړي یا یو بیان وکړي یا یو غلطي څوک وکړي چې سړي ته بیا په خپله پسې قصه ور یاد شي چې هلکه دا داسې دی لکه قصه وکړي هغه بیا خفه کېږي بود به هم پړسئ. یاره بعضې خلک خفه کېږي خو مړه زموږ نه زیاته ګیله څوک نه کوي، ځکه چې موږ په ځان پسې هم کوو که نه. که څوک خفه شو جو په ځان پسې داسې ناغړنده ووایو چې هغوی چې هلکه دا خپله پروا نه کوي، زموږ به څه وکړي چې بیا غلی شي. دا یو ښه حال تاسو باره کې چاري کړو چې کال کې 365 ورځې د څه خبره چې هغې نه کړه. اهم خبره دا ده چې لکه یو قصه دوهراوئ نه، بس دا وخت کې رایاده شي. دا داسې نه چې ما داسې په ترتیب سره یې ښودي که نه، لکه 1 2 9 2 9 2 2 4 او داسې نه. یو ځل یې هسې په فوز الکبیر کې راله چې احمق تذکره راله چې یاره بېقوفه موټي عقل واله چې ورته اردو واله وایي، نو هسې د خو مقاو څه باب کولاو شو او سبق ټول هغې طرف ته لاړ او 36 قصې د بېقوفانو په وخت کې ما ته مستحضرې شو. اوس ما ته یو هم یاده نه ده چې دا کم ځای نه راغلی. څه مسله معلومه نه وي، طالب درته تپوس وکړي څه جواب ورکوئ؟ یاره چې یو خو چې کوم د کتاب متعلق خبره نو هغه خو ورته خلکو
او کم چې داسې خارجي سوال او سمجھ کې نه راځي دارالافتا ته راوړم موږ هم ته هم فایده وشي هلکان به راوباسي او فتوې په شکل کې به ته میلاو شي هسې نه چې خطا نه شو او ګډوډي ونه وایو تحفه در څوک درکړي خوښه نه وي څه ورسره کوئ؟ نه قبلوي خو د شاپور شیخ رحمت الله علیه شاګردان یو هغه ویل داسې خراب ټانګوان یې راوړي ویل چې دا خو ډېر مزیدار دی هغه وخت کې خو قبلو او دوام ورته کوو او بیا نور لم بیا هغه هدیه کې ورکو لکه ستا ټانګوان راوړي څه جواب ول ورکوې؟ یاره هغه سړي ته ګور اوس یو سړي ډېر په اخلاص سره راوړي لکه شیخ صاحب خبره وکړه اوس که داسې یو اشنا کس یې داسې چلې کړی نو بیا ورته خامخا وخت کې څه خبره ورته وشي هغه پرون هسه ګاډي کې یو کس میلاو شو ویل د نن نه لس کاله مخکې تا دې پلان کې څه نوم ویلی تا ته یاد دي؟ ما ویل نه ویل ته چې د وفاق نګراني راغلی ده به ډېر نقل کوه ما اوس خو رایاد شو ویل رئیس الګنډکپیین دي ورته ویلی و نو هغه وخت کې ورته څه ووایو بیا زموږ نه مې هېري چې یاره څه شی ورته جماعت رساله ستاسو په زیر مطالعه شته دلته؟ یاره ماله خو مستقله ذاتي نه راځي خو مدرسې ته چې راشي یا شیخ صاحب له راشي جو د پنجپیر رساله چې دی نو هغه ګورو یا پکې څه خاص مضمون وي تاسیس د جماعت په حوالې سره ستاسو څه رایه ده چې جماعت بنیاد ولې ایښودی شي؟ دا خو مشر شیخ ایښودی و او د توحید او د سنت بنیاد دی نو ماشاءالله په هغه بنیاد باندې هغه ایښی دی او په هغې باندې کار هم کوي روان دی لیکل تصانیف دی تاسو؟ ما به د سراجي او شرح لیکل ده هغه خو ډېر ماشاءالله یو ایډیشن ختم شوی اوس دویم هم په ختمېدو دی په پښتو کې او مشر مفتی صاحب په تقریض هم لیکلی دی تحسین او تصویب هم پې کړی دی دغه چې دی نو د هغې نوم دی هلکه زما خپلې شرح یې نوم رانه هېر شه توضیح السراجي او یو مې برکات الصلاة علی النبي المبارک د درود شریف په موضوع اردو کې یو کتاب لیکلی یو مې یو رساله پښتو کې لیکل کل مسکر حرام د منشیات مبارک چې دی د هغې پر ادبونه چاپ دي دا یو خو جو ختم شوی اوس به بیا چاپ کول غواړي دا نور جوشته مرکز طرف تاسو عهده میلاو شوی دی داسې کار میلاو شوی تاسو ته دا وکړئ؟ نه مرکز نه خو داسې عهده نه میلاو شو خو دا بورډ چې جوړ شو نو بیا په دې موږ دا پړایي ډېر کلونه کړو نو په دې نصاب کې به نصیب الله قاري صاحب موږ راتلو په دې کې مو د دې دغه د نصاب کمیټۍ کې موږ سره خبرې شامل وو. ماشاءالله کوم ملکونو سفر هم کړی څه پورې؟ یاره زه خو په تبلیغ په سلسله کې تبلیغ له نیپال ته تللی یم اووه میاشتو له او بیا د حرمینو شریفینو سفر مې یو 15 ځله کړی دی او د الله په فضل سو افغانستان ته تللی یم داسې نور ملکونو ته بیا نه یم تللی. د تبلیغ خبر وکړه زموږ د باره کې تبلیغیان بعضې وي چې لکه دا شاید تبلیغ نه مني څه حقیقت دی؟ داسې یو پروپیګنډه دی چې ډېر ښه پروپیګنډې نورې دي یو پکې دا هم ده نور خو د اشاعت اکابرو د دعوت او د تبلیغ مهنت تایید کړی دی د اول نه زموږ په دې ضلع کې خو خاص طور سره دیر باجوړ کې تایید د اشاعت علماو کړی و که نه بدعتیانو به خلاف کوو د دې تبلیغ والو او د دې ډېر اوږد تاریخ دی خو دومره وخت نشته. زموږ د ملګرو ته تاسو پیغام ورکړئ چې تبلیغ لاړ شي که نه؟ نه زه خو ملګرو ته وایم چې لاړ شي او د هغې یو خاص دوه غټې فایدې دي یو دا چې زموږ د دعوت او د توحید او د سنت دعوت ورکوو که نه نو د دې لپاره بهترین سټیج بل موږ ته نشي میلاو د تبلیغ نه ولې تبلیغ سټیج او منبر ستا دی او چې څنګه ته توحید بیانې څوک درته پورته هم نشي کتی او سنت بیانه او رد د بدعت کوه بل دا چې د عوامو کې د خدمت دغه یو ښایسته موقع ده طلبا خو به موږ له راشي نو عوامو کې داسې ګل مول کېدو دپاره یو بهترین دغه دی او دریم دا چې د خلکو د عقیدې اصلاح به وشي که د حق پرستو علما اوسني نو خلک به ورته ګډې وډې ښي بیا به هر څه ته به هغوی چې دی نو دین وایي او نقصان به وشي. تاسو ذریعه معاش څه دی؟ یاره ذریعه معاش خو داسې نور څه نشته دغه درس تدریس دی او هلته خپل امامت ورسره کوو بس الله پاک دا نظام چلی سي ظاهري نور څه دنیوي نقشه داسې خاص نشته. یو ځلې په حج کې هم په سن 2012 کې چې یو فروټ راغلی مایل دا زما ډېر خوښ یو بله موقع کې بل زموږ هغه ټور اپریټر ما ته وایي داسې څیز هم شته چې ستا خوښ نه وي نو مې وایي چې داسې میوه به لالی چې هغه د ملا خوښه نه وي بیا زما خاص ده. په طعام کې زیاتره څه خوښوئ؟ په طعام کې خو اوس چې دا وجود په غټېدو شوی دی چې اوس مې داسې دا سبزي مبزي چې دی نو دا خوښه شوې ده او پخوا مې د غوښو سره ملاقات ډېر کړی دی. ماشاءالله تاسو په رنګونو کې کوم رنګ ډېر خوښ دی؟ رنګ اکثر د انیله نه وي د انیله لکه ابراهیم مولوي چې څنګه کپړې د ښکلي اکثر کپړې مې دغه شی اسماني رنګ او ماشاءالله. ملکونه خو ډېر دي کوم ملک هم ډېر خوښ دی؟ یاره د ټولو نه زما په خپل سوچ کې خو د حرمینو شریفینو د فضیلت د وجې نه د ټولو نه
بهترین ملک سعودي عرب دی ځکه چې حرمین شریفین هلته واقع دي زما خوښ هم دی او بیا هغې پسې زموږ پاکستان ډېر ښکلی دی ډېر مزیدار وطن دی خو بس دا دی چې ښکلی چارګلو خو کڼو خراب کو داسې دا چلوونکي ښه نه دي که نه ډېر ښکلی وطن دی پکې ډېر ګرځېدلی بهترین وطن دی څنګه چې تاسو پاکستان تذکره وکړه پاکستان خو جمهوري ملک دی که تاسو ته دا قوم و چې وزیر اعظم شئ عهده به قبلوئ نه موږ ته خو داسې خیر څه وایم نو هغې لپاره خپل غټ غټ خلک دي ډېر غټ دغه دی دا ویل یو ملا دغه کاوه ویل چې په کوم سیس کې وینه نه او په اوبو کې مړ شي که نه نو هغه اوبه نه ناپاکې کېږي کل بقې وی لکه کټی شو چا ورته چې په کټي کې خو ډېره وینه وي چپ شارامي په ښکته وطن کې ویلس کټۍ د ټکه وینه هم پکې نه وي د هغې لپاره خپل کټي دی په خپل څوک به اصولوي خو لکه مقصد دی چې په دغه جمهوري سیسټم کې چې څوک هم وزیر اعظم شي هغه پکې شرمېږي د خیره سه چې اسلامي نظام نه راغلی که نه چې اسلامي نظام راشي څوک هم باچایي مزې وي او چې اسلامي نظام نه نو هر سړی پکې شرمېږي څه خیر پکې نشته دی دا ملک ډېر په ښکته روان دی دا به سمیږي په سمه څنګه به سمیږي یاره ټول نه حل خدای دی چې اسلام دې نافظ کړي دا اقتصادي طور سره چې دونه پسې کونې روان دی که نه زما خیال دی چې یو دا سود ترې نه بالکل کټ کړي او دویم چې څومره د ارباب حکومت دي که نه یا د غټ خلک دي دیو دومره خپل خواهشات په دونه های لیول باندې پوره کوي که نه چې دوی د دې نه جنت جوړول غواړي دا خو په جنت کې خواهشات پوره کېږي چې دوی د خپل خواهشات لږ کنټرول کړي د ارباب حکومت او د وزیرانو د فوج مشرانو د دغه چې دی د عدلیې والا مړه خو چې څونه محکمې دي چې دوی د خپل خواهشات کنټرول کړي لکه 10 لکه تنخواه دا 15 لکه کړي او داسې دا لږ محدود کړي نو برابر بشي او د اغلا ترې نه پرېږدي که نه چې د اغلا نه کوي نو ما خیال دی چې ډېر به مخکې لاړ شو تاسو سود خبره وکړه اوس موجوده بل کې دا خبره شوې چې 2028 پورې سود بل به موږ 28 کې پاس کړو دا دوران کې سود خو جایز دي نه جایز کېږي خو هېڅ هم نه خو پته نه چې دا زم په لکه په 2028 کې ختم کړي هم خو خو یقین مې بیا هم نه راځي څه باور مې نه شي اورې چې څه به کېږي خو چې تاسو کتابخانې څو کتاب پټ کې تعلیف تاسو څه کوئ چې وینئ کتابخانې چې کتاب پټ کې جو دغه چې خیراتي جو بیا د غریبي جو مونږ چې د خدای په نامه دي شو او که مالدار یو داسې چل کوي بیا ولې لږه سزا ورکړو ویل دغه نه ویل ډوډۍ ترې تختول وه منډې پسې ووالې چې وایي نه رسویل د خدای په نامه دي ویل لا تبلیغین یې سایکل تختولی ویل ډېرې منډې پسې ووالې ستا شو ویل شبې جمعې له پې کله کله راځه نو کله پکې داسې جماعت خو ستاسو ډېر عمر شو څه مناظرې څه مباهلې څه جنګ جګړه څه سپېړه پکې شوې په دې کې جماعت نه مناظرې خو زه نورو ته مو څه ضرورت نشته دی د مشر شیخ چې دی هغه وخت کې ضرورت و او اوس زما خیال دی چې کله کله خو پکې داسې دغه راتلی شي خو نور داسې دا دلچسپي مو نه ده اخیستي چې یاره مناظرو ته یا جنګ جګړې ته پکې خبره لاړه شي زموږ د ملګرو خو ډېر دلچسپي ده مناظرو کې ډېره زما په نظر دغه دلچسپي ښه نه ده د دې په ځای باندې داسې کار کول پکار دي فکري نظریاتي کار کول پکار دي دا بعضې کسان مخالفین راپاسي او هغه نظریه غلطه جوړوي د هغې مخالفت هسې که د هغې د توړ لپاره داسې د جواب په انداز کې څه خبره شي خو لکه مستقل داسې چلنج ورکول او دې ته کار ویل چې دا ورته نه دي ویل پکار څه خاص فایده ترې نه ولاړېږي ځکه چې هغو په خپله خبره کلک دي دوی په خپله کلک دي څه به وشي جماعتي احباب دپاره څه پیغام ورکول غواړم بس اخیرنی بس دا پیغام به ورکړم که نه چې تاریخ یو ښکلې خبره به توګندي ملګرو به خوښه شي تاریخ چې جوړېږي که نه زموږ شیخ صاحب وایي نو هغه د قربانو نه جوړېږي په تاریخ کې به تا ته دا چېرته میلاو نه شي چې یاره پلانکې چې و نو هغه دونه غټ قاپال او نوڼۍ به واله د هغې دونه دا ورته میلاو شي چا دونه مجاهده کړه دونه قرباني کړ لکه په هر میدان کې لکه زه به ته وایم که نه اوس زوړ تاریخ پرېږدی نوي تاریخ نه خبر یې دې هفته کې دننه د یحیی سینوار شهید رحمت الله علیه چې کله د اسرائیلو په هغه ډرون باندې د هغه لاټۍ ګزار کړی دی د هغه دا ګزار چې دی نو دا د تاریخ حصه وګرځېده او عربو په خپل لغت کې شامل کو او خبر یې هغه اوس وایي رمیته بعصا السنوار دا به بیا آینده د تاریخ په کتاب کې راځي او معنی به یې ورسره لیکلي رمیته بعصا السنوار اجتهدت الى آخر عمري اخیره پوری می مهنت وکړو یا به داسې تشریح رمیته بعصا السنوار رمیته الى اقصى ما یرما اخیری چې کوم گزار کېده شو هغه مې وکړو نو د مجاهدي
او د قرباني دعوت مرګر ورکوم چې په هر لین کې څوک مجاهده او قرباني وکي د دعوت پلین کې د جهاد پلین کې درس تدریس پلین کې هغه به یو رنگ براوړي عزتمن بشي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې او کچري د حق د پاره مجاهده مرګر وکړه کنه نو دا غو نوم په دنیا کې په تاریخ کې به یادېږي په یو ښایسته یو عزتمن نوم باندې الله ټول مرګرو له د قربانۍ توفیق ورکړي. عزتمندو دا حضرت مولانا مفتی شفیع الله صاحب امیری تحصیل خالد لدیر حضرت علامه مولانا مفتی شفیع هغه چې دا کوم خبرې تاسو ته وکړي یقینا دا ډېرې قیمتي خبرې دي زما خو ذهن کې دا و ما یره کېده ځکه چې څنګه ما د دې متعلق خبرې اورېدې چې دې ګوره داسې ناشنا قصې کې ما چې یو د دې قصې راولي خو بهرحال الحمدلله ډېر دلچسپ انټرویو شوه د دې چې کومې خبرې د دې متعلق چې موږ ته سوالات ملو شي موږ هغې تپوس وکړو د هغې شکریا ادا کوم د هغې مننه کوم مولانا صاحب ډېره شکریه ډېره مننه جزاکم الله زموږ پیغام دنیا ته